السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. طلحه کلیک چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې، د جون په مزو کې به یې. عزتمندو کم کس چې د عمران خان په جلسه کې د اټک پل نه راپریوتی و، هغه ډیر غریبي کورنۍ سره تعلق لرو. څلور واړه بچي وو، هغه هم یتیمان شول. ښځه غریبه یم کونډه شوله، نوره هم خپله یې ډیره غریبي او بېوسي وه. کلي کې یې وړوکی شاندې دوکان و، هغه به هفته کې 4 ورځې کوله و، 3 ورځې به بند و. دغې جلسونو پسې به ګرځېدلو. د کور حالات یې هم خراب و. څو ورځې وړاندې په کور یې د پي ټي آی جنډه هم لګولې وه. د پي ټي آی ډیر کلک سپورټر وو. عمران خان سره ډیره بې حده مینه وه. کله چې سید احمد خان د پل نه راپریوتو، هغې نه څو ورځې بعد عمران خان یې کلي ته رالی. عمران خان یې تعزیت دپاره کلي ته رالی. د حال احوال تپوس یې ترې وکړو. د هغه ځای چې کوم ام پي اے ام ان اے ګانو، هغوی ته یې اعلان وکړو چې ده سه برپور مدد وکړئ. عمران خان هم خپله د 1 کروڑ روپو اعلان وکړو. عزتمندو مینه پکار ده، خو دومره هم نه ته په خپل ځان ورکړئ. عزتمندو هر شي ته سوچ او فکر کوئ چې کم بد دي او کم ښه دي. الله تعالی دې سید احمد خان ته جنتونه نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتو ویډیو دپاره زموږ دا چینل محض ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسه ګنټۍ نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.